نن زر کالا مخکې محمود غزنوي هم دلته راغلی دی. محمود غزنوي د ده پلار ناصر الدین امیر سبکتګینو او هغه په 400 باندې هم د هندوانو سره جهاد کړی دی. هندوانو له شکست ورکړی دی او دلته اسلامي نظام چلولی دی. 3 لکه لښکر د هندوانو په افغانستان کې لغمان او ننګرهار کې 3 لکه هندوان دا د محمود غزنوي سره جنګېدل او د محمود غزنوي لښکر 80,000 او پښتانه بهادر دي. د 80,000 مسلمانانو 3 لکه هندوان د لغمان او ننګرهار نه اټکه پورې ځغلولي دي او اټک سره د هندوانو مشر راجا جیپال د پلار نوم یې اننپال هغه په اټک پل باندې پورې وته لاړو تښتېدو جنګ یې بیله. بیا محمود غزنوي دا خپل 80,000 لښکر چې و نو دې نه 50,000 واپس ولیږل او 10,000 د دې ځای د نظام دپاره پرېښودل. یو یې پکې د 400 قاضي جوړ کړ یو د مردان قاضي جوړ کړ چې د شریعت متعلق فیصلې به دې ځای کې کیږي. نو قاضي پکې هم و. 9 میاشتې هندوانو بیا د جنگ تیاری شروع کړ. محمود غزنوي ته ملګرو اطلاع ورکړله وی راجا جیپال بیا جنگ کوي راټینګې کې درلم واپسې. نو بیا واپسې راغی. نو بیا اټک سره راجا جیپال یې اونیو لاس خپې یې وله وتړل. افغانستان ته کابل ته یې بوته لغمان قندهار دا ادې علاقو باندې پورې وته او سزاوار شو. جنگ یې بیله خو دغه جنگ کې د 400 قاضي شهید شو د هندوانو د لاسه او د 400 د قاضي نوم دی علي دا بابا صاحب دی. او په مردان کې د پلار یوسف نوم دی هغه قاضي و هغه هلته شهید شو په بغداد کې د هغه قبر دی. دا 2 عالمان په دې ځای کې قاضیان و او دا علاقه د مسلمانانو په لاس کې راغله. نو د محمود غزنوي حکومت هندوستان پاکستان افغانستان دا ټول علاقه باندې یوازې د حکومت او د دې دومره لوی حکومت باوجود ابا د شپې پټ پټ ګرځېده. د خلکو حال به معلومه چاته څه تکلیف شته چې تکلیف ولا دفع کم. زمونږ شاهان حکومتونه کوي د چا د غم او د درد نه خبر نه دي او هلته محمود غزنوي د دې دونه لوی حکومت حاکم بادشاه په خپله د شپې ګرځي. حال معلوموي چاته که څه تکلیف وي چې دا تکلیف ترې نه لرې کړمه. یو شپه یوازې راووته یو ځای کې یو څو ځوانان وو. هغه ځوانان ته دې ورغه سلام یې وکړ. هغوی سلام جواب وکړ او بیا څوک یې وی ستاسو ملګری یم ښه چې زموږ ملګری نو موږ سره کښېنئ. نو محمود غزنوي غلو سره کښېناست. لږ ساعت خاموشي وه. لږ ساعت پس یو غل وی کمې پورې به ګونګیان ناسې خبره شروع کړې. نو هغه یو کس بل وویله وی موږ غله یو او غلا له راجمع شوي یو. محمود غزنوي غلو کې ګیر دی اوسه. بیا وایي چې غلا له راجمع شوي یو خو څه زموږ زاړه ملګري دي او څه پکې نوې ناشنا خلک هم راغلي دي. نو ښه به دا وي چې چا کې څه کمال او هنر وي نو پخپله ووایې چې مقرر شي چې کار د نه والو. یو غل نه تپوس کوي تا کې کم کمال. یو غل وی لاس کې مې دومره طاقت الله اچولی دی چې ډېره مضبوطه قلا وي نو په یو لاس پکې کنډر وکړم او قلا ته ننوځم. بل غل ته وی تا کې کم کمال. هغه ورته وی زه د ځناورو په خبرو پوهېږم. بل غل ته وی تا کې څه کمال. وی دا سپېمې په بره راکاږم نو پوهېږم چې مال او خزانه کم ځای کې ده. نو بل غل ته وی چې ستا څه کمال دی. هغه وی زه د ځناورو په خبرو پوهېږم.
محمود غزنوي ته یاله کوي تا کې څه کمال شته هغه ته او ما کې یو کمال شته وې څه وی کله چې یو سړی 500 ته ورسېږي او زه ګیره داسې وخوځم د 500 نه بچ کېږي وی لکه ستا دا کمال پکې د ټولو نه ښه دی مونږ خو غلویو کېدی شي چې ته ګرفتار شو حکومت هم پانسي کوي او ته ګیره وخوځئ او بچ کېږو ستا دا کمال د ټولو نه ښه دی نو بیا دا غله یو بل سره وایي داسې چې یو څو کسان راجمع شي نو هغوی ځان له یو مشر جوړوي باچا ځان له جوړوي نو موږ د دې غلو به څوک مشر شي باچا به څوک نه یو همدا لږ ښه دی که نه چې ګیره وخوځي د 500 نه بچ کړي همدی به باچا کړو نو بس ټولو اتفاق وکړو دی باچا شو محمود غزنوي د غلو باچا بیا وی یاره نن خو داسې ښکلی باکمال باهنره خلک راجمع شوي دي چې داسې مخکې چې تنور راجمع شوي لکه نن نو نن خو داسې ښکلی غلا پکار ده چې دی نه پس د بلې غلاړو ضرورت پیښ نه شي دا یو ورته خو د محمود غزنوي په کور به ورشو ډېر غوړ کور دی ښه به وګورو وی راځئ چې پې ورځو بس ټول روان شو د محمود غزنوي کور طرف ته ورغلل سپو غپل د محمود غزنوي د کور په دیرشل دوه سپي دي خاموش سر یې لګولی دی غږ نه کوي ناګهانه یو سر پورته کوي یو غپ یې وکړو بیا دی بل هم سر پورته کو یو غپ یې وکړو دا یو غل دی بل ته وایي وی ته وایې د ځناورو په خبرو پوهېږم دا سپي څه وایي هغه ورته دا ټول سپي چغې وایي چې د باچا په کور ډاکه ده د باچا په کور ډاکه ده دا چغې وایي دا په دیرشل چې دوه دي نو دی کې دا یو سر پورته که دی بل ته په غوږ کې وایي چې ټول عمر د باچا د کور خوراک کړی دی او نن د باچا په کور ډاکه ده داسې خاموش پروت دی نمک حرامه یو غپ خو وکړه وی هغه سر پورته که او هغه غپ وکړه په غپ کې هغه وایي چې باچا په خپله ورسره دی موږ ورسره څه وکړو وی ټولو خندل چې او باچا را سره دی دې ته خیال نه دی محمود غزنوي دی بیا قلا ته ورننوتل او خزانې یې راوویستې او ځان له پنډونه یې جوړ کړلو یو پنډ یې محمود غزنوي له جوړ کړو یو دا پنډ ستا حصه ده پکې د کوره راووتل هر سړی خپل خپل کور ته ځي او محمود غزنوي د هر چا کور معلومي چې دی کم کور ته ورغی او دی کم کور ته ورغی د ټولو غلو کور یې معلوم کړو کور ته لاړه آرام یې وکړو سار په عدالت کې کېناست او پولیس والې ولېږل او هر یو غل لاس تړلی راوست او دربار کې پیش کړ اوس بادشاه په غوسه کې دی حکم یې وکړ دا ټول غله بوځئ فلاني چوک کې زوړن کې دومره ورځې به زوړن دي خلک به ترې عبرت اخلي چې د باچا د کور غلا کوي دا بیا سزا وي بادشاہ غصه دی حکم یې وکړو د غلو رنګ خراب شو خو یو غل دی کله رنګ ښه شي کله خراب شي بیا لږ ساعت پس دوباره حکم وشو چې روان یې کې هلته یې زوړن کې نو چې کله روانېدل نو دا یو غل چې دی نو د بادشاه ته مخ ور واړو ای بادشاهان چې چاله د مرګ سزا ورکوي نو آخر کې ته تپوس کوي په زړه دې څه ارمان شته تا خو موږ روان کړو د 500 له اړو تپوس کوې نه چې پړه دې څه ارمان شته نو باچا ورته وایي پړه دې څه ارمان دی ای پړه مې دا ارمان دی چې بېګا موږ غلا له راتلو نو مخکې میټینګ کړو او په میټینګ کې په هر یو غل کې چې کم کمال او هنرو هغه اوخو په موقع باندې کار وکړو بیگا مام ویلو چې ما کې یو کمال دی ما وې د سترګو کې مې الله دا کمال اچولی چې په توره تیاره کې یو ځل څوک ووینم بیا رانه خطا کېږي نه بیگا ما ویلو دا کمال ما کې نن هغه کمال ښکاره کوم صاحبه بیگا میټینګ کې خو تم موږ سره وی او وی تام یو کمال خولی و تا وی چې کله یو سړی 500 ته ورسېږي او زه ګیره وخوځم نو هغه د 500 نه بچ کېږي مهرباني وکړه ګیره وخوځوه بس باچا وخندوي چې زه ټول مې وبخلی معاف مې کړلی اوس دې قصې ته لږ د سره بیا فکر وکړه چې دې کې عبرت او نصیحت څومره دی بادشاه دا ټول معاف کړل او سرکاري نوکری باندې ولګول ډیوټي ولا مقرر که سروس ورکړی شو ورته نوکري میلو شوه فکر کوه چې په دې کې کم کم ځای کې عبرت دی او نصیحت دی
یو عبرت او نصیحت پکې دا دی چې د محمود غزنوي په مخ کې د هغه خزانې لوټلې کېدې ښې ورته کتل اسم نه وی د غلو غلا کوله پنډونه یې جوړول د ورته کتل غږ یې نه کوو خو سبا چې عدالت کې کېناسته او په غوسه کې راغی دا ټول پانسي کې څوک ته څوک خلاصولی شي یو هم ته څوک نشي خلاصولی نو دغه شانته نن چې موږ د الله نه غلا کوو دا د شریعت خلاف څومره کارونه چې خلک کوي دا د الله نه غلا کوي نو نن موږ د الله نه غلا کوو الله راته ښه ګوري اسم راته نه وایي خو سبا د قیامت پر ورځ چې وایي دا ټول جهنم کې واچې څوک به هم ته خلاص کړي نو یو عبرت او نصیحت پکې دا دی خلاف شریعت کارونه موږ د الله نه غلا کوو الله نه څه پټېږي نه ښه یې ویني خو نن غږ نه کوي د قیامت پر ورځ به جهنم کې واچه څوک به هم خلاص کړي